محترم دا یو اهم مسله ده چې کله خطیب خطبه وي، امام خطبه وي، د خطیب د خطبې په دوران کې به خبرې نه کوي او بل چا ته به دا نه وایي چې یاره چپ شه خبرې مه کوه، ځکه احادیثو کې د دې نه منع راغلې ده. بخاري شریف مسلم شریف حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت. چې کله د جمعې په ورځ باندې امام خطبه لولي او ته خپل ملګري ته دا خبره وکړې چې چپ شه، نو تا لغوه کار وکړو، فقد لغوت، تا لغوه کار وکړو. وګورئ چې یو کس خبرې کوي او ته ورته چې کوم دی ووایي چې یاره چپ شه، نو که ته سوچ او فکر کوې نو تا ښکلې خبره وکړله چې یاره چپ شه، امام خطیب خطبه وایي او د ثواب نه محرومه کېږي، خبرې مه کوه، خاموش کښېنه. خو حالن کې تا ته بیا چې کوم دی نو شریعت وایي چې دا ښکلی کار نه دی. که تا چوپ کوی وي نو تا هم یو لغوه کار وکړو، یو فضول کار دی وکړو، نو ته به چې کوم دی دا هم نه وایي هغه ته چې چوپ شه. نو د دې وجې نه د خطیب د امام د خطبې په دوران کې خبرې کول دا مطلقاً منع دي، بالکل به خبرې نه کوي، خاموشه به ناستې، ځکه خطبه اوریدل دا واجب دي او د خطبې په دوران کې خبرې کول په دې باندې انسان ګناهګاریږي. دا د خطبې د اوریدلو بې ادبي ده.